السلام علیکم د بریالیتوب کتونکو ستړي مه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. یو ځل بیا زه زرولي خان ځلانده زیر شوی یم چې د افغانستان واکمنې څیرې او د هوتکیانو ټولواکمنۍ دوهمه برخه د میرویس نیکه په کارنامو باندې رګې یو دا وړاندې کومه. هیله ده چې تیره برخه به مو لیدلې وي او راځمه دا برخه باندې پیل کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. د صفویانو مذهبي بډوالی او خپل منځي وژنې. نامتو ایرانی پوه ډاکټر شفا لیکي چې صفوي اسماعیل شاه خپل پاچاهي په تبریز کې د 20 زور شنیانو له وژلو پیل کړه. کله چې مشاهد ته راورسېد نو د هغه قزلبشو سرتیرو د پاچا د وینې د تویولو د دندې د ماتولو په پار په تفسین کې 8000 وګړي له چاړو تیر کړل. لومړی شهباز خپل 2 ورونه، یو وراره آقا او خپل 2 زامن محمد میرزا او امام قلی میرزا ړانده کړل او خپله دریم ځایناستی زوی وصفي میرزا یې په ډېر سخت زړی وواژه. د هغه د وروستي زوی د ړندېدلو وس یې نه درلودله، ځکه یې ځان وژنه وکړه او په دې ډول د شهباز له پښته هیڅ نارینه ماشوم ژوندی پاتې نشو. د پاریس صفوي دولت پر ضد د میرویس هوتک پاڅون 1909 زیږدیز کال په 1500 زیږدیز کال کې په مروه النهار کې شبني او په 1502 زیږدي کال کې په پاریس کې صفوي دولتونو سرونه راپورته کړل او په 1503 زیږدیز کال کې بربري ګورګیني دولت په کابل او وروسته په 1525 زیږدیز کال کې په هند کې رامنځته شو. دغو نویو رامنځته شویو دولتونو له شمال او لویدیځ او ختیځ افغانستان ته لاسونه راوغځول او هیواد یې په 3 شمالي، لویدیځو او ختیځو برخو وویشه. په دې معنا چې په 1510 زیږدیز کال کې د ایران صفوي دولت هرات او سیستان هم په 1555 او 1620 او 1448 زیږدیز کالونو کې د مغولي پاچاهانو له منګولو یې کندهار ونیو او د هند بابري دولت پر 1503 زیږدیز کال پر کابل او پر 1505 کال پر غزني او پر 1508 زیږدیز کال پر ننګرهار او پر 1520 زیږدیز کال یې پر کندهار د واکمنۍ منګولې خښې کړې. په 1500 زیږدیز کال کې ازبک شباني دولت هم کله ګورګیني دولت پر ځای په مروه النهار کې د خپل دولت بنسټ کېښود. نو پر کال 1506 زیږدیز له امو راووښت او بلخ یې ونیو. یو کال وروسته 1507 زیږدیز کال محمد خان شباني شبیک خان له امو راووښت او په مرغاب کې د تیموري شهزادګیو مقاومت وټکاوه او هرات یې ونیو. په دې ډول د 2.5 پیړیو په اوږدو کې له 1506 زیږدیز تر 1909 زیږدیز کال پورې په لویدیځ او سویل لویدیځو ولایتونو او تر 1940 زیږدیز کال پورې په ختیځو ولایتونو کې د پردیو د واکمنۍ لړۍ راوغځېدله. د هېواد په ګڼو نیول شویو سیمو کې د پردیو واکمنو او کورنیو چوپړ مارانو دنده یوازې نیواک
عسکرو واکمنانو ته په زور زیاتي د وګړو غاړه راټیټونه او د مالیاتو راټولونه او د خپلواکۍ غوښتنې د هر ډول پاڅون او غږ وژلول. د صفوي د واکمنۍ پر مهال د شاه ګرها دولت د رسمي مذهب په توګه ګڼل کېدله چې په خپل ټول واک او ځواک له ناترګرۍ سیاسي مذهبي په خپل سر سخت زړهتوب او ټولوژنې سره ملګرې وه. ټبرنۍ توکمیزې ګروهنیزې او غیر شیعه مذهبي ډلې تل ځورول کېدلې. هغوی ته سپکې او سپورې ویل کېدلې او ان دا چې په ټولیزه ډول به وژل یا ځورول کېدلې یا به د شتمنیو د نیولو له لارې اړیستل کېدلې چې له خپلې ګرهنې او مذهبي تګلارې څخه لاس پر سر او پر شیعه مذهب راواوړي. د لومړي شاه عباس ځای ناستی د صفي میرزا زوی سام میرزا له خپل غور نیکه شاه اسماعیل څخه په سوري لاسی وویني او بهونه کې کم نه و. د خپلې 14 کلنۍ واکمنۍ په اوږدو کې پرته له ځنډ او خنډه ټولوژنه له خپلو خپلوانو پیل کړه. هغه خپله ماتېدنه او مور دواړه وژلې او په یوې مصدلې او نشې ډکې شپه کې یې شیدې راودونکی زوی په اور کې ګذار کړ. د وسپي پر نامه دویم شاه عباس زوی چې د پاچاهۍ له غوره کېدنې وروسته یې خپل نوم پر شاه سلیمان راواړوه، د پاچاهۍ د ځایناستۍ له همغو لومړیو پایلیزو شیبو څخه د دربار یو شمېر مخور سپین روبي سیاسي مشران دربار ته نږدې ځمکوال او پوځي لارښود بلندیان له چاړو تیر کړل. د شاه سلیمان زوی سلطان حسین چې څو زره حادثه یې له یاده زدول او کوشنی کار یې پرته له خدای پالنې، خدای غوښتنې او استعارې نه ترسره کاوه. له 6 کالو جهاد وروسته خپله وچه خدای پالیزه سپېڅلتیا یوې خواته کړه او د شرابو په کڼولو جامونو کې د لمسېدنې یا نشې په خوبونو کې ډوب شو. لیوالتیا او تنده یې د حرمسرای د ښځمنو چوپړیانو ته په ښانداز افراطي ډول په ډېرېدا شوه. ان خبره دې ته ورسېدله چې د هغه خواجه سریان به د جالفه په کوڅه کې ګرځېدل او هر چیرې چې به یې ښایسته نجونې یا ښځې ولیدلې نو پاچا ته به یې را تښتولې. دغه پر خدای مین او خدای پالو نورو چارو پرتله په خپل مسخره کې ډېر بوخت و. د ولایتونو واکوالو په له یو بل سره په سیالۍ کې د پاچا د ښځمنغوښتنې د دندې او لمسېدنې د ماتولو لپاره د خپلې واکمنۍ له سیمې څخه ښایسته نجونې په وچ زور راټولې او پاچا او اړوندو کسانو ته به یې حرمسرای ته ورولېږلې. د دغه پاچا د پاچاهۍ پر مهال د شیعه روحانیت مذهبي تنګالوکي تعصب دومره زیاته شوه چې له امله یې د ایران تر ولکې لاندې ولایتونو کې مذهبي لږکیو پاڅونونو ته لاس واچوه. د بیلګې په ډول په 1111 کال کې بلوڅانو پر کرمان یرغل وکړ. پر کال 1121 د کندهار وګړو او په 1123 کال کې د داغستان په 1126 کال کې پر هرات کې ابدالیانو او په 1120 کال کې سنی کردانو پاڅون وکړ. په 1115 کال کې د کفکاز ارمنیانو بلوا او سرغړونه را وپاروله او په همغه کال کې د ختیځ ګرجستان وګړو هماله ګولې ته لاس واچوه او په 1133 کال کې لاروانو او په 1140
څلوردېرشم کال کې د مستقود بلوڅانو او عربانو پاڅون او غړیتوب وکړ. په همدغه کال 1140 کې په شیروان کې د تسنین د ډلې د مذهبي ځواک خپلواکۍ غوښتنې څپې په خوټېدو شوې او د حاجي داود مدري ستر مشرۍ لاندې یې پر شماخي کرسۍ شیروان یرغل او له 4 تر 5,000 شیعګان یې له چړو تیر او د عثماني ترکیې په پلوۍ غږونه راپورته کړل. لنډه دا چې د صفوي سلطان حسین د پاچاهۍ په وخت کې د لسګونو نورو نیمګړتیاوو ترڅنګ د ادارې چارو ناسمبلتیا او ګډوډي درباریانو په منځ کې د تربګنۍ او د یو بل پر وړاندې د روحه توطیه جوړونه بډې خوړنه او د صفوي د خپلسرو واکمنانو تر عملي او نادره او د روانو قوانینو نه پلي کولو د غیر شیعه ډلو په وړاندې د شیعه دولت مذهبي تنګلواکي د خلکو کوکرو او نرو ته د تیریو د ډېرېدا له امله غږونه نیول. د وګړو له زور وتلې مالیې او د وروسته پاتې مالیې د ترلاسه کولو لپاره له زبېښاک زور زیاتي کار اخیستنه ټول د دې لامل ګرځېدل چې د ټولنې اغیزمن کسان د لارو چارو د موندلو په لټه کې شي او د خپلې سیمې او د ملي خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړي او له دغسې وړاندې او مناسبو حالاتو څخه په ګټه اخیستنې اړینه ګټه پورته کړي. نو د 18مې زیږدیزې پېړۍ په پیل کې د کندهار بیا د هرات او سیستان وګړو چې له تاریخي، جغرافیوي، اقتصادي او دودیز پلوه له یو بل سره ډېرې ګډې ځانګړتیاوې لري او په خټه کې د مېړني رښتینولۍ، همغږۍ، ځان تېرېدنې او خپلواکۍ غوښتنې سپېڅلي احساسات ډېر پیاوړي دي. صفوي بې قیاته دولت له ناتارو او تیریو څخه د ځان ژغورنې لپاره یو په بل پسې مټې را بډ وهلې او په سمبال شوي توګه د صفوي دولت د زور زیاتۍ، لنډپارۍ او لنډګوروهنې پر وړاندې په پښو ودرېدل. پاڅون یې وکړ او د سپېڅلې جګړې لړۍ په سرښندنې د بشپړې خپلواکۍ د ترلاسه کولو تر شپې پورې بهانده وساتله او بیرته په پښو کښېناستل. د هغوی موخه د پردۍ واکمنۍ له منګولو څخه د وګړو خپلواکي وه. د خپلواکۍ لپاره د وګړو پاڅونونه نه یوازې په خپله خټه کې لارښودیز، بیلوزي او مشالونه روښانه کړل، بلکې په ایران، افغانستان او نورو سیمو کې یې خوځښتونه راوپارول او له دې چې د دغو پاڅونونو په تمنا کې د موخو او اهدافو څرګندوالی و، نو ځکه پایله یې په بریا واوښتله. نو ګرانو لیدونکو دا وه دوهمه برخه چې تر بلې زه درېیمه برخه ته راځم. ماته اجازه راکړئ. ښه وختونه او ښې چارې.